ملک حمید بیخي د سور اوښتی د خشم د ډک یې اور ملک ګړاب هم ستا خلاف ویډیو کړی و د هغه په حواله څه وایې ویډیو خو دا ده زه دا ته وایم یو د ضلعې و افسران ته وایم چې خلک زه له وپېژندي یو د علاقه ته دا وایم پر دې وطن ما خوارۍ وړي دي د کوچنیوالي څه در اوسه په دې کې ما ډېر تکلیفونه وړي دي دا زنده‌آباد زما څه ګسه شین سوی دي در دغه ساعته پورې چې زنده‌آباد در اوسه پورې موږ و دې ته یې رانیخیستي کمنټونه خوارۍ ستړي بوړه چپه لپه خلک موږ لګایېږي او ورغوښتې کلي له نور خلک هغه خلک چې ورورته وایي ما په زنده‌آباد کې وړمه ورځ 5 اګست څوک ما نه دی لیدلی چې زموږ سره راووتی زنده‌آباد یې وکړي زنده‌آباد یې زما دی او در غواړي نور خلک زما نوم وباسي ولې زما سره د چا څه تضاد دی دا تضاد والا به راښیه څوک دی موږ ولې باسي پر چشم باسي خوتن خواري ما وړي دي تکلیفونه ما وړي دي بله ته دا خبره کوي دا ملګړه به دا خو د ملکانو رنګ ورباد کې د دې د خوان ورک سي ملکان یو درانه خانان لري ملکان ډېر درانه دي د ملکانو د نمان څه اوس ګرځه پر دا بېزاره کړی چې دا نوم پرېږدم تا اوس کار دی خو هغه زه د 1974 بلک چورتر چې د په ختمه سي چورتر نه دی چورتر د کومې خوا دی خو اوس په خوله کې مې وبدي دا ویډیو د کني مې د دبس ما ښه خبره کوم زما د ستانه د خط څه نشي زه د لوکل کمیټې ممبر د دې وطن پات سویم په هغه سایټ کې هم دلیو موږ د هغه تاریخ لرو موږ د پرون نه د نن نه د سبا موږ تاریخ ژوندی لرو که ملکي کني موږ دا تاریخ ژوندی لرو هغه دا نه دی ویل دی رقم برتور ملک تی په ګر پاکستان کې را بيدا کې بیا د بریتونه خو دا بیا په شاپ خو لیکنی وای د بریته څو دا خو د بیا په شاته دا بریته کلو زبل دا خبره تا کوم یا زینمن ملک چشت ملک ته څنګه ومن سیول ملک په مامنه زه سرکاري ملکم د دې علاقې چې زه د چا پر لوکل د سخت حکم هغه پاکستاني او بل زه خانداني سړی یم دا باغات دا کاریزات دا پاکستان په تاریخ کې ما ودی په شپږ بیا کې دا سیستم سره روان دي دا خدای نه دی چې د ملک په مامنه په کمیټه کې یا دا چې کومه د سخت خدای زما اتیار پیدن خان د بابای ملک یم په څه کې ساده دا درواغ وای د زمړ او بل دا درته کوم باید چې د ضلعې او سران دا و پیژنې چې په وطن کې خواري څوک وړي تکلیفونه څوک وړي هر افسر باید چې دا و پیژنې چې ملک امین ته کمنټونه کېږي ستړي کېږي او د نیوي کال مورش کندل کېږي پر دې باندې څه نشته او اکشن خو نه پراخې 55 ټیر خو دې نه دی رایله کړی غویی خو دې نه دی را کړی کلیه له ملا نه در غواړي چې مو چاپ شای راکړي ملک دا کله کې د څو خلکو سیستم ایله دی عام خاص کم قبایلی خلک یو هم نه ورځي دا کم زنده‌آباد مردآباد والا خلک څوک رجسټر دي او صافیان هم نشته که څنګه څه زموږ د چمن صافیان زورور صافیان سته په پرس کلب کې دا باید کم از کم فالوور یې زیات شي زورور خلک سته لکه سید صاحب دلبر خان حبیب الله تقریبا دغه سیب سراواخه دا نور مرګري نو ما ځینې دغه سي راسه نه په برابر دی نو راغلی موږ خو دعوت نو را کړی وروره باید چې ګرده ور وغواړي که باسیت کې که دا نور ملګري کې ګرده پرس کلب کې چې څه ملګري دي دا ګرد باید چې ور وغواړي اوس دا غویان د چا ایله دي زموږ ستاره ولې نه ایله دونې خوارۍ ته کاږي هر شی وینو زه خدای چې د ګاډۍ د راته ویل کېږي چې د چا ګاډۍ ایله ده د چا چش ایله دی خو موږ غریبان په خپله غریبي سر پټ کړی دی ای جنډۍ په فکر په ذکر د بله زبیسیاخ په رانوسه یا د دوکاندار حبس پاتې نوره پیدا خو مې نه راورسېده دغه لانسته چې وی مې غواړي دا لانسته چې د کلیې د نوم وباسي دا کومه دنده زموږ په دې خوا بده ده مې به وطن چې کمیږي هغه په دا کمیږي سهیل صاحب راغوښتي که لاس پر اچولی دا ګوره اوس موږ ته ووایه دلبر خانه موږ کوم زنده‌آباد قضا کړی نه دی دا ګر شار باندې راسم څه د دعاو د سلام سړی نه لري وای پر پښتنو ظلم کېږي ته زنده‌آباد کوي دا رقم خلک هم پر موږ پیښېږي دا ستۍ در پرس کلب را روان یم څوک وایي دلاله ګلخانه دا پر چش راته وایي زه خو ما خو بل دی سیاست نه دی کړی زما خو ګرده زندګي د پاکستان په زنده‌آباد کې تېره شوه زما به بچه ته چش پاته شي یو ښه نوکري دې راکړه تعلیم دې راکړه سکول دې راکړه برمه دې راکړه یا هی ملک امین درله وتلی دی زنده‌آباد بس نور هېڅ شی نشته واقع دا خو ظلم دی ملک ظلم را سره کېږي که دا ظلم خلاف دا کیسه یي زموږ د خوا در پاته ده بالا دا آخري فیصله ده بیا نه ورځي یا دا څه کوو دعوت هم نه درکړي بس د خلکو نیت را باندې باد کلیه کې هم دعوت نه درکړي نه دعوت یې نه دی کړی ولې دا که زما باندې باسي ملک ګړه خپرونه علي ناریه وي اوس به دعوتونه ورکوي مثال ما دا درته ویله که د کلیې د دعوت شوقي زه نه یم زه خالي دا وایم زړه مې درک خوارۍ څوک وړي ګیم د چا روان واقع دا ظلم دی
دا څه دي دا کومه دغه ده موږ خو دونه پالتو نه یو نه دونه مرزیاتوب راوړي چې و موږ ته دې خلک کمنټونه کوي او زه موت چوکي یم زنده آباد پر دې خاوره موږ خوارې وړي دي پر دې خاورې دپاره یې وړو د دا پرچم دپاره یې وړو افسران خو نن یې سبا به برته بدل شي خو زه هر افسر ته دا وایم چې پر محیب وطن پاکستاني سړي لاس تېر افسران ولا تیر ما خل خوندور نه و هیڅ شی نه و هیڅ شی نه و دا د شو بعد خلک نور من یا دا برګډي شکل صاحب ولاړی دا د ایرالي ولاړی یوه ورځ یې موږ نه ور وغوښتو چې ملک حمید ته پر چش نارې وایې څنګه زنده آباد ستا د څوک څه درکوي نه درکوي د غیه وایه د خدای دپاره وایه څنګه موږ باندې څوک پوښتنه نه کوي او موږ هی کرایله کړې ده د وطن کمنټونه ښکنځل پوچرت خبرې خورو